نو تکبر دا ډیر بد څیز دی. تکبر په ژوند کې مه کوئ. نوح علیه السلام څه فرمایي وروڼو ته خپلو زامنو ته بچو ته؟ وی یو به شرک نه کوئ د الله تبارک وتعالی سره، دویم تکبر به نه کوئ. تکبر دا دوه کارونه به نه کوئ. او کم دوه کارونه چې کوئ هغه دا دی، وی یو دا چې هر سحر به دا ذکر ډیر زیات کوئ چې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. د الله تسبیح ډیر وایي، د الله پاکي ډیر بیانوي، دا تسبیحات ډیر وایي، هر سحر دا وایي. ځکه دا څومره زیروح څیزونه چې دي که نه په مخ د ځمکه سالرونکي څیزونه دي، دا ټول دا تسبیحات چې سهار راپاسېدي دې تسبیحاتو باندې شروع کړي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. خو څوک په زبان حال سره وایي او څوک په زبان قال سره وایي، لکه څوک په ژبه وایي څنګه چې مونږ وایو، او څوک داسې دي چې په ژبه نه دي لګیا خو د هغوی دا حالت دلالت کوي د الله په تسبیح باندې، الله پې پوهېږي. الله نوح علیه السلام چې کله وفات کېدو خپل زامن یې راوغوښتل، ځان ته یې ګیر چاپېره ودرول، بچو زه درته وصیت کوم، زه درنه جدا کېږم، زه درنه ځمه. یو خو زمونږ ستاسو هم وصیت دي که نه، زمونږ ستاسو هم وصیت دي که نه چې کله مرو نو خپل بچي به راغونډ کړو. نو زمونږ وصیت ورته څه وي؟ زمونږ وصیت ورته دا وي هلکه د پلانکي سره به ګورې تعلق نه ساتئ، ښه ما سره ډېر بد کړي داسې نه چې تاسو سره چېرته په ژوند کې ښه وکئ. او زمونږ وصیت څه وي؟ هلکه به پلانکي مې ګورې دومره روپۍ دي هغه به ترې واخلئ، ښه دومره روپۍ دي. زمونږ د مرګ په وخت کې زمونږ وصیت دی، او زمونږ وصیت په وخت د مرګ کې څه وي؟ هلکه ګورې دا جایداد مې له ډېر پستولو باندې راټول کړی دی، هسې نه چې تاسو یې خرڅ کئ. دا ګډې وړي زمونږ په وخت د ځنکدن کې هم زمونږ د اوتې بوتې او دا ګډې وړي وصیت. ولې ژوند خو داسې تېر کړی دی، نو ژوند په دغې پلیتو کې تېر شوی دی. نو په وخت د ځنکدن کې دا خبرې چې د پلانکي سره به تعلق ساتي او د پلانکي سره به نه ساتي، پلانکی ځمکه ګورې سنبال کوي څوک یې درنه وانلي، او پلانکی ځمکه داسې م اغستې او داسې اغستې ګورې تاسو یې چېرته خرڅه نه کوئ، او ګورې پلانکی خور له خو حصه ور نه کوي، ګورې هغې سړي له یې ورکوي. صحیح شو؟ دا وصیت دی زمونږ، دا ګډې وړې وصیتونه یې زمونږ. نوح علیه السلام هم چې وفات کېدو نو خپلو بچو ته یې وصیت وکړو، خپل بچي ځان ته راغونډ کړو. وی بچو یو څلور کارونه درته ښیمه، په دې کې به دوه نه کوئ او دوه به کوئ. دوه کارونه داسې دي چې دا به چېرته په ژوند کې نه کوئ. بچي ورته ډېر په توجه سره ولاړ دی، بابا څه به نه کوو؟ بچو اوله خبره دا ده چې د الله سره به شریک نه جوړوئ، شرک په ژوند کې چېرته نه کوئ. د الله سره به په ذات او په صفات کې د الله سره به شریک نه جوړئ. الله تنې تنها دی، الله تنې تنها دی چې غږ کوي الله ته به کوي، د الله نه ما سوا بل چا ته فریاد مه کوه. عبادت کوي د الله به کوي، د الله نه ما سوا د بل چا عبادت مه کوه، د الله سره شریک مه جوړوه. بچي غواړي د الله نه غواړه، د الله نه ما سوا د بل چا نه مه غواړه. بچو شرک دا ډېره غټه ګناه ده، ان الشرک لظلم عظیم. شرک ډېره لویه ګناه ده، شرک په نه کوئ. زما امت چې تباه شو هلاک شو د دې شرک د وجې نه هلاک شو. نو یو وصیت یې ورته دا وکړو چې د الله سره به شریکو نه جوړوئ، دا به نه کوئ. وی دویمه دا ده چې تکبر به نه کوئ. تکبر به نه کوئ. تکبر ګناه کبیره ده، تکبر ډېره لویه ګناه ده. تکبر د الله سره خوند کوي، د بندګانو سره عاجزي خوند کوي. د هغې چا به څه تکبر چې په خوړلو کې بل چاته محتاج، په وتلو کې بل چاته محتاج. حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی فرمایي لوی زما شان دی، دا د بل چا سره خوند نه کوي. تکبر زما صادر دی. نو نوح علیه السلام بچو ته وایي تکبر به نه کوئ. تکبر یو خبره درته کومه، په دې دنیا کې الله تبارک وتعالی د ډېرو خلکو نه نعمتونه واغستل د دې تکبر د لاسه، د ډېرو خلکو نه نعمتونه واغستل د دې تکبر د لاسه. ډېر خلک ذلیله شو. وګورئ که نه پلار او نیکه به چې کم تکبر کوه څنګه خبرې به یې کولې، وګورئ بچي ټوک ټوک نوڼۍ ته محتاج دي. وګورئ که نه د دې تکبر د لاسه الله د ډېرو خلکو نه نعمتونه واغستل. ډېر کرته خلک وي که نه
مړه دا ټول کور خو ماته ناست دی زه ګټم او دوی خوري دا خو ټول ماته ناست دی دا انا لفظ نه زه دا ډېر ناکاره لفظ دی ښه دا زه لفظ نه دی دا الله ته ناخوښه لفظ دی چې په هر کار کې وایي زه خو داسې او زه خو داسې دا الله ته خوښ خبره نه ده ښه دا ټوله کورنۍ خو ماته ناسره مړه که زه نه وې د لوږې نه به مړو دا ته څه خبرې کوې دا ته څه وایې شکر ادا که د الله وایه الله دا روزي خو تا دوی له هسې ورکوله خو چې زه پکې واسطه شوم الله په دې باندې ستا شکر دی دا روزي خو د دوی وه کو زه نه وې الله تا به له د بل چا په واسطې سره ورکوله خو په دې شکر ادا کوم چې الله خپله روزي دي دا ته یې وله ورکوې خو واسطه دې پکې زه جوړه کړې م الله په دې ستا شکر دی دا بوډا پلار چې دی دا بوډۍ مور چې ده دا کمزوري واړه ورونه چې دي کیدای شي د دې د برکته الله تعالی روزي درکوي د دې د برکته د دې کمزورو بچو د لاسه د دې خوار غریب رور د لاسه کیدای شي الله تا ته روزي درکوي قمقل دی ناپوه دی معذوره دی په کاروبار نه پوهېږي د هغه د برکته الله د هغه روزي ستا په لاس باندې هغه ته ورکوي نو تکبر مه کوئ ښه تکبر ډیر بد چیز دی ځان غټ مه حسابوه ښکلې جامې اغوستل تکبر نه دی ښکلې ګاډي کې ګرځېدل تکبر نه دی ښکلی کور جوړول دا تکبر نه دی ښکلی څیز استعمالول دا تکبر نه دی دا نعمت دی الله درکړی استعمال یې که خو د دې د لاسه بل ته سپک کتل دا تکبر دی د دې د لاسه بل ته سپک کتل الله کپړې درکړي دي خوار عاجز دی دغه کپړې نشته دی ته د خپلو کپړو د وجې نه په هغه باندې ځان اوچت حسابوي ګاډی الله درکړی دی نو دې کې ګرځه دا تکبر نه دی خو د غریبانانو ته پیداداري کوله دا خټې چنګل دا تکبر دی دا تکبر دی دا پرې سړکونو کې دا ګډ وډ ګرځول او دا مستي کول دا تکبر دی دا تکبر دی په دې به دې الله ذلیله کړي دا هر څه د الله په اختیار کې دي چې تا یې درکړي ستا نه به یې والی هغه له به یې ورکړي څه به کوې زه بیا دا د الله په اختیار کې دي ډېر کاره ته تاسو وکتل که نه وګورئ په دې خپل کلي کې محله کې علاقه کې وګورئ که نه کم خلک چې به ستا په کوټه کې پاتې کېدو الله ستا نه واغسته هغه له یې ورکړه نن تا هغه ته محتاج دی وګوره داسې ده که داسې نه ده تا به پې تکبر کو ځان به دې پې غټ حسابو نن ستا نه الله اخیستې هغه له یې ورکړې ده ته ورته محتاج یې ته ورته کښېنې او پاسې نو تکبر دا ډیر بد چیز دی ښه تکبر په ژوند کې مه کوئ نوح علیه السلام څه فرمایي وروڼو ته خپلو زامنو ته بچو ته وایي یو به شرک نه کوئ د الله تبارک وتعالی سره دویم تکبر به نه کوئ تکبر دا دوه کارونه به نه کوئ او کم دوه کارونه چې کوئ هغه دا دی وایي یو دا چې هر سحر به دا ذکر ډیر زیات کوئ چې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا الله تسبیح ډیر وایي دا الله پاکي ډیر بیانوي دا تسبیحات ډیر وایي هر سحر دا وایي ځکه دا څومره روح څیزونه چې دي که نه په مخ د ځمکه سالرونکي څیزونه دي دا ټول دا تسبیحات چې سار راپاسې دوی دې تسبیحاتو باندې شروع کړي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم خو څوک په زبان حال سره وایي او څوک په زبان قال سره وایي لکه څوک په ژبه وایي څنګه چې مونږ وایو او څوک داسې دي چې په ژبه نه دي لګیا خو د هغوی د حالت دلالت کوي د الله په تسبیح باندې الله پې پوهېږي نو دا ذکر به ډېر کوئ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا مرغۍ هم دا تسبیحات سار وایي او د جالو نه پاسې او د ونو نه څانګو نه پاسې او لاړ شي په رزق پسې وځي او چې ماښام راځي نو دا ججوري ډکې راوړي ډکې ججوري راوړي دا تسبیحات سهار وځي د جالو نه وږي وځي او ماښام ډکې ججوري خپلو ونو ته واپس راځي نو چې ته یې وایي نو الله تبارک وتعالی به تاله روزي نه درکوي سحر د الله تسبیحات بیان کړه د الله حمد و ثنا بیان کړه په کار پسې وځه الله تبارک وتعالی به درله د داسې طرف نه روزي درکړي چې ستا په وهم او ګمان کې به نه وي نو هر سحر کم تسبیحات وایي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم یو خدا ده چې الله تبارک وتعالی به در باندې رزق ډیر زیات فراخ کړي رزق به در باندې فراخ کړي
دویم دا دی چې په میدان محشر کې د نیکو چابړې به دي دروند وي. د نیکو چابړې به دي څه وي؟ درون وي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای د نیکو په چابړي کې د ټولو نه درون عمل چې دی درون عمل هغه دا کلمات دي چې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمې دي چې الله ته ډېرې زیاتې خوښې دي، ډېرې زیاتې خوښې دي. او خفیفتان علی اللسان، په ژبه باندې ډېرې سپکې دي، ډېرې په اسانه ویلی کېږي. خو ثقیلتان فی المیزان، د میزان په چابړي کې ګوره ډېرې زیاتې درنې دي. په ژبه سپکې دي خو د نیکو په چابړي کې ډېرې درنې دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل هغه کلمات چې دي هغه دا دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. دا کلمات سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. نو دا کلمات وایي یو خدا دی چې رزق په در باندې پراخوي، دویم دا دی چې د نیکو چابړې به دې په دې باندې دروند وي. نو نوح علیه السلام خپلو بچو ته وي چې کم دوه کارونه کوئ نو پای کې به یو دا وظیفه ډېره کوئ. او دویم ورته نوح علیه السلام وفرمایل استغفار به ډېر وایي. څه به ډېر وایي؟ استغفار. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. دې ته سید الاستغفار ویل شي، د استغفار سردار، د استغفار سردار دا کلمات دي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. وی دا کلمات ډیر وایي. نو استغفار چې وایي حدیث مبارک کې راځي وی الله تبارک وتعالی بدر لپاره هر تنگسیا کې لار روباسي، په هر تنگسیا کې لار روباسي. او الله تبارک وتعالی به د داسې طرف نه رزق درکړي چې ستا په وهم او ګمان کې به نه رزق نشته، د رزق تنگسیا ده استغفار ډېر وایه. بچی دي نشته دی استغفار ډېر وایه. یو حاجت دی چې الله دا سر کړی استغفار ډېر وایه. د ټولو کارونو دپاره استغفار دا اهمه وظیفه ده، اهمه وظیفه. حدیث مبارک کې راځي وایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام به کله فرض مونځ وکړو او راو به ګرځېدو نو نبی علیه الصلاۃ والسلام به وفرمایل الله اکبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله. درې فیرې به استغفار وي. الله مونځ مې وکړو، الله کو څه کوتاهي پکې د هغې راته معافي وکړه، الله څه کوتاهي به پکې د هغې راته معافي وکړه، الله په دې مونځ کې به څه کوتاهي د هغې راته معافي وکړه. الله نبی علیہ السلام به د مانځه وروسته څه وي؟ استغفار وي. نو چې کله مونځ وکړئ استغفار ډېر وایي. داسې مونږ کې څوک دی چې مونځ به په پوره آدابو سره وکړي. په مانځه کې به ډېر کمی که نه ډېر کمی، نو استغفار وایي مونځ کې به رانه کمیږي، کوتاهي شوي الله به راته د هغې معافی کوي. او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سنتو ډېره پابندي کوئ. افسوس دا دی چې موږ دلته کې د جمعې 2 رکعاته فرض وکړو بیا په منډه باندې ټول د مسجد نه وځي. سنتو ته هېڅوک نه ایسارېږي. هلکه سنت ولې نه کوي؟ مولي صاحب زه یې کور کوم. ښه ته داسې پیري طریقت او رهبري شریعت راغلی چې په کور کې سنت کوي، خو نه یې کوي، نه یې کوي. هسې وایي زه کور کوم. ته کور سنت کوي؟ زه د اینم نه چې بار وځي د دغې تنور سره خواته بار د روډ په غاړه ولاړي، ته کور سنت کوي. خو دغلته کې هسې بې پیدو خبرو له وځي، کور سنت نه کوي. او د پلارانو ته مو ما چې کور د بچي ته ویله که ته خو ما په سنتو کې ونه لیدې، مونځو شو ته خو په جومات کې نه په سنتو کې خو ما ونه لیدې. کو بیا د سنت په جومات کې ونه کړو نو خیر دی نشته. د دې وایي زه به کوه مه یې کوه کورو چې دا حالت ته ورسې بیا یې کور کوه ته هغې حالت ته نه یې رسېدلې، په دغې جومات کې یې کوه. چې پلار د بچو نه مخکې روانې نو بچي ته به څه ووایي چې ته سنت وکړه. ٹھیک شو؟ نو یو د سنتو خیال ساتئ، د سنتو پابندي کوئ، د سنتو پابندي کوئ، د سنتو ډېره زیاته تابعداري کوئ. نبی علیه السلام سره به سترګې څنګه مخامخ کوئ؟ د شفاعت تمه څنګه لرئ؟ لکه بخاري شریف کې حدیث مبارک دی چې کله د موسی علیه السلام د مرګ وخت پوره شو نو الله تبارک وتعالی د مرګ فرشته راولېږله. ورشه موسی علیه السلام ته ووایه چې ستا د مرګ ټایم پوره دی، زه دې وجنمه، روح ته نه اخلم، ستا څنګه خوښه ده؟ فرشته چې راله موسی علیه السلام ته وویل زه درنه روح اخلم، ستا څنګه خوښه ده؟ وجنم دې مړ کومه دي.
د مرګ دا اواز په انسان باندې ډیر بد لګي. ښه چاته وایي وجنم دی نو دا اواز په ډیر بد ولګي، ډیر ویریږي. نو موسی علیه السلام ته چې فرشتي وي وجنم دی روح ته نه اخلمه، هغه خو اسې جلالي شان والا پیغمبر غصه به وله ډېره ورتله چې څپېړه یې اوچته کړه فرشتې له یې دا مخ وه او دومره زورداره څپېړه یې ورکړه چې د څپېړې سره یې وله دا سترګه هم ویستله. هغه په بره لاړه الله تبارک وتعالی لره، وی الله داسې بنده ته دې لېږلي ومه چې هغه د مرګ نه دومره نفرت کوي، مرګ نه غواړي. وګوره زما دې حالت ته، ما چې ورته د مرګ ووي نو زما دې حالت ته وګوره، ما سره څه چل وکړو، داسې بنده له دې لېږلي ومه. الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل وی ټیک ده، لاړ شه زما موسی ته ووایه چې مرګ نه غواړي که نه نو د غویي په شا باندې لاس کېده او ستا د دې لاس د لاندې چې څومره ویښته رالو د هر ویښته په بدل کې 1 کال عمر در کومه، د هر ویښته په بدل کې. فرشته راله موسی علیه السلام ته وویل وی الله تبارک وتعالی فرمایي چې ده ته ووایه چې مرګ اوس نه غواړي که نه نو د غویي په شا باندې لاس کېده، د دې د لاندې چې څومره ویښته راله دومره ژوند در کومه. موسی علیه السلام خو چې فرشتې ته څپېړه ورکړه وروسته بیا پوه شو چې دا مې څه وکړو، بیا یې سوچ کړی و چې دا خو مې بد وکړه دو. فرشتې ته وایي ښه چې د غویي په شا لاس کېدمه او د هغې د لاندې څومره ویښته راله او د هر ویښته په بدل کې راله الله 1 کال عمر راکړي نو بیا د هغې نه بعد به بیا څه خو بیا مرګ دی، دغه کلونه چې ختم شي نو بیا څه شی دی، بیا مرګ دی. نو موسی علیه السلام ورته وفرمایل چې بیا مرګ دی نو د خپل کار اوس پوره کوه، د خپل کار اوس پوره کوه، روح رانه اخله چې مرګ نه خلاصون نشته بیا خو روح واخله. نو د مرګ نه خلاصون نشته، الله له تګ دی او چاته پته هم نشته چې زه به په څه حالت کې مرمه، په کوم ځای کې به مرمه او څنګه به مرمه. دا صرف د پیغمبرانو یو اعزاز دی چې الله تبارک وتعالی ورسره دغه مشوره کوي. لکه حدیث مبارک کې راځي عایشه بی فرمایي رضی الله تعالی عنها، وی نبی علیه السلام په ژوند باندې دا حدیث مبارک ما ته ډېر وی چې عایشه الله تبارک وتعالی د پیغمبر سره د مرګ نه مخکې مشوره کوي چې یاره ته مال راځي او کو په دنیا کې پاتې کېدل غواړي. هر پیغمبر ته د مرګ نه مخکې دا ویلې کېږي. دا حدیث مبارک ما ته ویلی و، نبی علیه السلام چې بیمارو او تبه یې ډېره زیاته وه او زما په کوټه کې زما په دې غېږ کې پروت او د نبی علیه السلام دا سر مبارک زما د سینې او د زنې ترمنځ او دې ځای ته مې ځان ته اړم کړی و داسې. په نبی علیه السلام باندې تبه ډېره زیاته وه، ډېره زیاته وه او دا لاس په داسې په اوبو کې کېښود او دا به یې راواغست او په خپل مخ په یې داسې راوکاږو او دا به یې وي چې اللهم رفیق الاعلی. وی په دې دوران کې زما ورور عبدالرحمن رضی الله تعالی راغی د نبی علیه السلام تماشې له بیمار پرسۍ او داسې مخامخ ورته ودرېدو. وی زما د ورور مسواک او داسې د نبی علیه السلام زما د ورور ته او د مسواک ته ډېر کتل. زه پوه شوم چې نبی علیه السلام دا مسواک غواړي، ځکه نبی علیه السلام به د مسواک سره ډېره زیاته مینه وه. وی داسې مسواک ته یې کتل، وی ما ورته وی چې د الله پاک پیغمبره مسواک ته دې زړه کېږي کو. نبی علیه السلام راته سر وړکو چې وی ما مې خپل ورته وی چې دا مسواک لږ راکړه عبدالرحمنه. وی د هغه نه مې دا مسواک واغستو، چې وامې غسته وي د هغې دا څوکه مې وکته نو دا لږه کلکه وه. وی دا څوکه مې ورله په خپله خوله کې پسته کړه او چې داسې نرمه مې کړه نو بیا مې نبي علیه السلام ته مسواک ورکړو. عایشه به فرمایل که نه وی زه ډېره بختوره ښځه یم، زه ډېره بختوره ښځه یم. وی بختوره ځکه یم چې د نبي علیه السلام روح مبارک زما په کوټه کې وتی دی او بختوره ځکه یم
چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام زما په کوټه کې دفن دی او بختوره زکه ما چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام روح مبارک زما په غیږ کې وته دی او بختوره زکه ما چې په آخري ټیم کې زما او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاړې مبارک یو ځای شوي دي زکه بختوره ما یا میسواک ورله ما پوس کو په خپل خوله کې باغې میسواک پورې زما لاړې انختې وي چې ما نبی علیہ السلام له ورکو هغه میسواک هغه په خپله خوله کې وو زما لاړې او د نبی علیہ السلام لاړې ډېرې په اخر وخت کې یو ځای شوي او دا به یې ځکه ویلو چې په هغې وخت کې دا خبره مشهوره وه وی د دوو اخترونو په منځ کې نکاح کول ښه نه اوس هم خلک وایي که نه هغې وخت کې دا خبره مشهوره وه د دوو اخترونو په منځ کې نکاح ښه نه نو عایشه به وفرمایل وي زما نکاح خو د شوال په میاشت کې شوې ده د ورکوټي اختر په میاشت کې د دوو اخترونو په منځ کې شوې ده نو زه سپېره یم او زما په شانتې بختوره ښځه دې ما ته څوک بل څوک وښیي که نه نو زما نکاح خو په اخترونو په منځ کې شوې ده الله نو ما هغه مسواک راواغسته د خپل ورور نه او نبي علیه الصلات وسلام له مې ورکو نبي علیه الصلات وسلام هغه مسواک ډېر زیات په مینه باندې وکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام زما غیږې ته داسې د سینې ته ډډه والې ده او په دې ټیم کې ورسره جبري علیہ الصلوۃ والسلام موجود و خواته ورسره ناست و جبري علیہ السلام او په دې دوران کې د مرګ فرشته راله د مرګ فرشته د ملک الموت چې دی د هر چا نه روحونه نه اخلي اسرائیل علیه السلام دی د ټولو فرشتو مشر دی بیا د ده د نګرانۍ د لاندې ډېرې فرشتې دي او دله الله تبارک وتعالی په خپله دومره طاقت ورکړی دی یو ځل دته نبي علیه السلام د ملک الموت ته وویل وی ته د دومره خلکو نه په یو ځای روحونه څنګه اخلي دنیا کې خو ډېر خلک په یو ځای مري که نه نو د دومره خلکو نه په یو ځای باندې روحونه څنګه اخلي ده ورته وایي د الله پاکه پیغمبره ما له الله دومره طاقت راکړی دی که نه خو زه په اووم اسمان کې ما او د ښکتې ځمکې ته صرف دا خپلې دوه ګوتې ښکتې کړم د تمامو جاندارو نه پرې روح اخیستی شم یوازې انسانان نه ښه دا څومره روح واله څیزونه چې د دې ټولو نه په دې دوو ګوتو باندې په یو ځای روح اوچتولی شم الله راله دومره طاقت راکړی دومره طاقت نبی علیه الصلات وسلام ورته وفرمایل ملک الموت اسی تا ته د مخکې نه پته وي چې د کوم انسان نه روح اخیستلی کېږي مخکې نه تا ته الله ویلي نه مخکې نه زه خبر نه یم په کوم ټایم کې چې ته روح اخلم په دغې ټایم کې راته الله وایي چې د پلان کې انسان نه روح واخله بس په دغې ټایم کې زه وپېژنم مخکې ما ته علم نه خو د نګرانۍ کې ډېرې فرشتې هغه ټول روحونه اخلي د نبی علیه الصلات وسلام نه چې کومې فرشتې روح اخیستې او د هغې نوم دی اسماعیل دا چې راله د نبی علیه الصلات وسلام په خوا کې جبریل امین ناست و جبریل امین نبی علیه الصلات وسلام ته وفرمایلو د الله پاکه پیغمبره اسماعیل فرشته راغلی ده د روح قبض کوونکې فرشته ده اجازت غواړي ته ورته اجازت ورکوي نبی علیه الصلات وسلام ورته وفرمایل وی او دته وایي چې راځه د مرګ دا فرشته راله نبی علیه الصلات وسلام ته وویل وی د الله پاکه پیغمبره الله را لېږلې ما او الله تبارک وتعالی فرمایي چې د نبی علیه الصلات وسلام ملاقات ته مې نور ډېر شوق شوی دی نو غواړم چې دې ځان ته روبلمه نو ستا څه رایي د ستا څه مشوره ده ته پکې څه وایي نبی علیه السلام خو په هر کار کې د جبریل امین سره مشوره کوله که نه نو نبی علیه السلام داسې جبریل امین ته وکتل په خوله یې څه ونه وی خو ویې کتل ورته چې جبریل امینه ستا څه مشوره ده ما ته څه خبره وکړه که نه جبریل امین ته وفرمایل د الله پاکه پیغمبره الله اختیار درکړی دی زه پکې څه نه وم الله اختیار درکړی دی خو یوه خبره ده چې الله دې ګورې د ملاقات شوق لري نبی علیه الصلات وسلام وفرمایل د مرګ فرشتې ته وی چې الله زما د ملاقات شوق لري نو ته خپل کار جاری که خپل کار وکړه زما نه روح واخله عایشه وی فرمایي وی د نبی علیه الصلات وسلام په بله خبره نه یم پوهېدلی خو دا لاس یې داسې اوچت کو چې دا الفاظ وي اللهم رفیق الاعلی او بیا یو آیت کریمه
چې مع النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. دا آیت مبارکه لا سر ته نه ورسول چې دا آیت مبارکه په شونډو باندې نیمګړی پاتې شو او د نبی علیہ السلام د روح مبارک لاړو یې نور نه یم پوهېدلې په څه باندې. غرض مې دا کو چې د دنیا نه نبی علیه الصلاة وسلام تله دی بل کم انسان دی چې هغه به پاتې شي چې په مخ د ځمکه د هغه په شان د بهتره او غوره انسان نه و. مرو به ټول مرګ ته تیاري پکار ده د دنیا نه به ځو ټول، خو د دنیا نه داسې لاړ شه د دنیا نه داسې لاړ شه چې الله درنه رضا وي. داسې لاړ شه لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کله چې یو انسان وفات شي وفات او الله تبارک وتعالی د حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کله چې یو انسان وفات شي او پرشتي د روح واخلي بر اسمانونو ته ووسي نو الله تبارک وتعالی د پرشتو نه تپوس کوي سره د خپل علمه بیا تنم تپوس کوي الله تبارک وتعالی د کم بنده نه چې تاسو روح واغستو ښکته ځمکو کې د متعلق خلکو څه ویلو ښکته ځمکه کې خلکو د متعلق څه خبرې کولې نو فرشتي ورته وایي الله خلکو ډېر په نیک نوم باندې یادم ټولو خلکو ویل چې دا ډېر ښه سړی دی ډېر ښه سړی دی. الله تبارک وتعالی فرمایي دا د الله بندگان دی ګواه شي چې ما دې په ښو کې حساب کړو ما ده ته مغفرت نصیب کړو. او چې کله فرشتې وایي الله خلک د ښکته په ځمکه کې ډېر تنګ و هر سړی به ویل چې ښه ده چې د ده نه خلاص شو ډېر بد سړی و ډېر ناکاره سړی و. الله تبارک وتعالی فرشتو ته فرمایي ای فرشتو دا خلک د ګواه شي چې ما دې په ناکارو کې ولیکو. د دیو جن حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې ناست او صحابه کرام ورسره ناست دي. یو جنازه تیره شوله نو صحابه کرامو ټولو د هغې سړي ډېر صفات بیان کړو ډېر صفات بیان کړو ویره دا ډېر ښه سړی دا کم سړی چې نن مړ دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وجبت د دپاره واجب شو. بیا څه ټیم بعد بل جنازه تیره شوه نو خلکو د هغه متعلق ډېرې خبرې وکړې یاره دا ډېر ناکاره سړی و خلک ترې نه ډېر تنګ و ډېر په عذاب کې و خلک ترې ډېر ترپوزي و ډېر ناکاره سړی و ښه د نن مړ شو. نبی علیہ السلام بیا وفرمایل وجبت. صحابه کرامو تپوس وکړو د الله پاکه پیغمبره څه مطلب مخکې جنازه تیره شوه خلکو یې صفت وکړو تاویده دپاره واجب شو وروستو بل جنازه تیره شوه خلکو د هغې بد وي تا بیا ویده دپاره واجب شو څه واجب شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی کله چې اوله جنازه تیره شو تاسو ټولو د ده صفت وکړو ما وی د دپاره جنت واجب شو د دپاره جنت واجب شو ستاسو په دې خوله باندې الله د دپاره جنت واجب کو. او کله چې دویمه جنازه تیره شوه او تاسو ټولو د هغه بد وي چې دا ډېر ناکار سړی و ښه د خلک ته نه خلاص شو وی ما وی چې وجبت الله د دپاره اور د جهنم واجب کو ستاسو په دې خوله باندې. نو مرګ خو را روان دی مرې به د دنیا نه به ځي خو په دنیا کې داسې ژوند وکړه چې پس د مرګه د خلک په ښه نوم باندې یاد کړي او چې کله په ښه نوم باندې یادېږي نو الله تبارک وتعالی ستا دپاره جنت واجب کو. خلک وایي الله تبارک وتعالی فرمایي ای بندګانو تاسو ګواه شئ ستاسو د وجې نه ما دې جنت ته بوستو. او چې کله په دنیا کې په بد نوم باندې یادېږي خلک دې په بدو یادوي الله تبارک وتعالی فرمایي ای بندګانو تاسو ګواه شئ ستاسو د وجې نه ما دې جهنم ته داخل کړو. دنیا کې داسې ژوند وکړه داسې ژوند. زمونږ شیخ صاحب هم وفات شو که نه زمونږ شیخ صاحب هم وفات شو. الله تبارک وتعالی دې ظالمان تباه و برباد کړي. ظالمانو تاسو ته پته شته داسې شیوخ کله جوړیږي دا خو په صدو کې یو سړی پیدا کېږي داسې تاسو ته پته ده دا مولان څنګه تیارېږي دا زما د مدرسې طلبه ناست دي تاسو په خپله لیدلي دي دا څومره په مشکله باندې عالمان جوړیږي دا څومره په مشکله حافظان جوړیږي
دا میندو د خپلو سینو نه را جدا کړي دي په ژړا باندې او په فریاد باندې او په ویر باندې. دا ماشومان په مدرسه کې جاړي، میندې ورته د هغې طرفه جاړي، د هغې د زړه ټوکړې مونږ ته راتاوي کړي دي. د هغې چېرته پرزو کېږي زما دا بچی دې په کوڅو کې وګرځي او اواز دې وکړي وظیفه راوړی خدای مو وبخه. دوی ته داسې سپک مه ګورئ، دا کمزوري نه دي، دا د ډېرو غټو خاندانونو بچي دي، دا د ډېرو سپین روبو بچي دي. لاړ شئ د دوی په کلي او په وطن کې تپوس وکئ. ما په خپله په کوڅو کې چغې والې دي وظیفه راوړی خدای مو وبخه. کله د چا ورته ودرېدلی یم او کله د چا ورته ودرېدلی یم وظیفه راوړی خدای مو وبخه. دا د الله نازولي، دا ډېر په مشکله باندې د دوی نه عالمان جوړېږي، د دوی نه ډېر په مشکله باندې حافظان جوړېږي. بیا د شیخ صاحب په شانتې شیخان دا خو په مخ د ځمکه چېرته یو څو دانې وي، دا خو ډېر په مشکله باندې تیار شوي. ظالمه تا زموږ نه په یو ډز سره واخیستو، دا څومره په مشکله تیار شوی و. د هغه خلا به اوس څوک پوره کوي؟ هغه خو لاړو الله تبارک وتعالی لره. کله چې نیک انسان وفات شي په ده پسې ځمکه جاړي، په ده پسې اسمان جاړي، د به ده پسې د درسونو هغه ځایونه جاړي. شیخ صاحب الله بخلی دی، په هغه پسې د هغه د احادیثو ځایونه جاړي. هغه چې په کومو لارو باندې مدرسې ته ته په هغه پسې هغه لارې جاړي، په هغه پسې په زرګاو طالبان جاړي، په هغه پسې د اسمان دروازې جاړي. الله به یې څنګه نه بخي. نیک انسان چې وفات شي په ده پسې د ده د سجدو ځایونه جاړي، د ده د ذکرونو ځایونه جاړي، د ده د سبقونو ځایونه جاړي. اسمان په دروازو باندې چې کوم د ده نیک اعمال ختل هغه دروازې جاړي. الله هغه نیک اعمال خو بند شو، هغه نیک اعمال خو بند شو. هغه خو الله بخلی دي، هغه د الله نیکان بندګان دي. ما ته تاسو یو قوم وښیئ که نه، ما ته په مخ د ځمکه باندې داسې یو قوم وښیئ تاسو که نه چې هغې د خپل عالم سر راغستی دی په خنزیر پورې تړلی دی، هغې د خپل عالم سر راغستی په سپي پورې تړلی دی، هغې د خپل عالم سر راغستی په خر پورې تړلی. په مخ د ځمکه ما ته یو قوم وښیئ، زه یو قوم سیوا د پښتون نه، سیوا د پښتون نه، چې پښتون د خپل عالم سر د خنزیر سره وتړو، د سپي سره یې وتړو، د خر سره یې وتړو. وګوره نو په مخ د ځمکه د ټولو نه ذلیل ژوند چې تېروي هغه پښتانه تېروي. وګوره که نه په مخ د ځمکه د ټولو نه ذلیل ژوند چې تېروي پښتانه تېروي. ولې تېروي؟ د خپلو علماو ګستاخي کوي. ځکه حدیث مبارک کې راځي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من اهان العالم، چا چې د عالم سپکاوی وکړو فقد اهان العلم، د علم سپکاوی وکړو. ومن اهان العلم فقد اهان النبي، چا چې د علم سپکاوی وکړو د نبی سپکاوی وکړو. ومن اهان النبي فقد اهان جبريل، چا چې د پیغمبر سپکاوی وکړو د جبريل علیہ الصلوۃ والسلام سپکاوی وکړو. ومن اهان جبريل فقد اهان الله، چا چې د جبرئیل علیه السلام سپکاوی وکړو د الله سپکاوی وکړو. ومن اهان الله فقد اهانه الله یوم القیامه، چا چې د الله سپکاوی وکړو الله به دغه انسان ذلیل او رسوا کړي په ورځ د قیامت. الله به ضرور ذلیله کوي، الله به ضرور ذلیله کوي. تاسو د علماو په ګستاخو پسې ظالمانو هغه سپین کې ډکې تاسو په وینو باندې رنګ کړه چې هغې نه خو الله له حیا ورځي، د سپینو ډکو نه خو الله له حیا ورځي. الله فرمایي سپین ګیری چې ما ته لاس پورته کړي زه د ده لاس خالي نشم پرېښودی چې کله د سپینو ډکو ته ګورم هغه سپین ډکې تاسو په وینو باندې رنګ کړلو، هغه سپین ډکې تاسو په وینو باندې رنګ کړلو. او یا کاله زمونږ بچو ته قرآن وښودو، او یا کاله زمونږ بچو ته حدیث وښودل، مونږ ورته بدله دا وکړه چې یو میاشت خو ورته کنځل وکړو او چې په هغې خو سینې یخې نه شي نو اخر کې خو ترې ګوله یې ویستله. نن د علماو سره دا سلوک شروع دی، ښه نن د علماو سره دا سلوک شروع دی.
قسم په الله ډېرې پاکې سترګې وجړلې ولې شوې ډېر د معصومو سترګو نه اوښکې وبهېدې ډېر کمزوري طالبان وجړل هغې معصومان وجړل چې بالغ شوي نه دي تر ننه پورې ما لا په خپله مدرسه کې سم کلاس نه دی اخیستی که زه کلاس اخلم زما طلبه او زما طرف ته فکر نشته دی د مدرسې طلبه خو جوړول عالمان خو جوړول بزرگان خو جوړول شیوخ خو جوړول قسم په الله زما یوه خبره یاد وساتئ یوه خبره کو په دې ملک د علماو داسې قتل کیږي کو په دې ملک مونږ ښاد ورځ اومونتله راشئ په ما باندې په دې مخ توکاڼې راوتوکئ کوم ملک چې د علماو سپکاوی کیږي سوال نه پیدا کیږي چې دغلته په مونږ په عزت ژوند تیر کړو سوال نه پیدا کیږي چې مونږ به په سکون ژوند تیر کړو سوال نه پیدا کیږي چې مونږ به په عزت پاتې شو مونږ ځان له یو کار کتلی دی علما به شهیدان کیږي او دا یوازې د هغې نه ګیله نه ده مونږ ټول داسې جوړ شوي یو ټول داسې جوړ شوي یو ټول داسې جوړ شوي یو تاسو فیسبوک کولاو کوئ تاسو سوشل میډیا کولاو کوئ تاسو د خپلو ځوانانو دا خبرې وینئ نکاح به ورله دې ملا تړلي د پلار نکاح ورله دې ملا تړلي د نیکه نکاح ورله دې ملا تړلي سبا چې خپې وغځئ مردار شي دا ملا پې ودرېږي جنازه یې ورله کوي بیا هم په ده پسې خبرې کوي بیا پسې هم خبرې کوي زه هغه یو غیرتي وینمه چې هغه هر تن چې د عالم نفرت په ذهن کې لري زه ورته هم ښه صفا ووایه دا وصیتنامه پرېږده وایه چې زه مړ شم زما په جنازه به ملا نه ودرېږي ما له به جنازه یو ګیره خریلی کوي پکار ده چې دا وصیت وکړي که نه دا کوم دغلا پند دی دا کوم د منافقت پند دی دا کوم منافقت دی چې نکاح له به ملا راولم جنازې له به ملا راولم ختمونه به په ملا باندې کوم او بدې ردې به پسې هم وامه بدې ردې پسې مه وایه صفا وصیتنامه ولیکه صفا ولیکه وایه که زه مردار شوم خپې مې وغځولې په ما په جنازه به ملا نه ودرېږي صفا دا لیکل وکړه شته په دې کلي کې هم شته ما ته پکې معلوم دي ما ته معلوم دي چې په ملانو پسې خبرې کوي زه په خپله سوشل میډیا ښه ډېر استعمالوم ما ته د هر تن کمنټ هم راځي ما ته د هر تن پوسټ هم راځي صحیح ده او معلوم دی راته او دا مې په خپل زړه کې ویلي دي چې مړ شو جنازې له نظم او چې څومره مې کېږي دومره علماو ته به وایم چې جنازې له مه ځئ ټیک شو مه ځئ جنازې له اسد دغلا پند دی منافقت خو اختیار کړی دی به هر حال د علماو سره مینه وساتئ د علماو سره محبت وساتئ د علماو سره عقیدت وساتئ دا زموږ نه نور څه نه غواړي موږ ته قرآن ښیي موږ ته حدیث ښیي کو منې ومنه کو نه یې منې کم از کم سپکاوی خو یې مه کوه کم از کم بدې ردې خو پسې مه وایه او یو خبره یاد وساتئ تاسو نظر وچلوئ او وګورئ کومو کسانو چې په عالمانو پسې بدې ردې ویلي که نه اخر انجام وګورئ د دین اسلام نه انکار کړی مرتد شوی دی وګورئ زما خو ډېره تجربه وشوله هغه کسان چې په علماو پسې به بد رد ویل اخري پوسټونه مې د هغې دا وکتل چې په دین اسلام اعتراضونه شروع کړو او د دین اسلام نه ووتل ومې کتل په خپله باندې چا د مرتد کېدو او کفر ته د تلو اوله پاوڼۍ د دې ځای نه شروع کېږي چې دی به په علماو پسې بدې ردې وایي ځکه چې ستا اعتماد په عالم پاتې نه شو دا عالم چې کوم حدیث وي په دې حدیث ته اعتماد پاتې نه شو ته به وایي دا مولا یې د ځان نه وایي ځکه بس مولا خو دې اعتماد پاتې نه شو پای حدیثو دې اعتماد پاتې نه شو پای قرآن دې اعتماد پاتې نه شو نو په آخر کې وایي دا حدیث چې وایي دا د مولانو خبرې دي دا کوم جهنم او جنت چې یادوي دا د مولانو خبرې دي دا وایي اخوا هېڅ شی نشته دی په آخر کې د څه جوړ شي مرتد ترې نه جوړ شي دقې اخري انجام شي اخري انجام الله تبارک وتعالی دې موږ د دغې نه وساتي او یوازې علما عوامو ته نه ومه علماو ته هم ومه زمونږ دینی اختلافات په خپل ځای باندې خو د هر عالم قدر کوئ
د هر عالم احترام کوئ، د هر عالم عزت کوئ. دلته طلبا ډېر ناست دي، ټولو طلباو ته وایم د علماو قدر کوئ، د علماو احترام کوئ. زموږ دینی اختلافات په خپل ځای باندې هغه د کفر او د اسلام خبرې نه دي، خو د هر عالم قدر او د هر عالم احترام کوئ. یوازې عوام نه، علماو له د ټول نه لومبې د دوی احترام پکار دی. سفیان ثوری رحمه الله دا لوی عالم تیر شوی، لوی عالم، ډیر زر احادیث مبارکه ورته یادو، ډیر زر احادیث مبارکه، د دومره لوړې مرتبې عالم و. خو چې کله خبر شو چې د شام نه امام اوزاعي رحمه الله را روان دی، په اوښ باندې ناست دی، مخکې به د اوښان په لړاکۍ روان، یو اوښ به په بل پورې تړلی او بل به په بل پورې تړلی. امام اوزاعي چې په اوښ باندې ناست و، سفیان ثوری رحمه الله ولا مخې ته ووتو، داغه اوښې د بل د اوښ نه راکولو کو او داغه د اوښ دا پړې په خپله مرۍ کې ور واچو، په خپله مرۍ کې ور واچو او داغه په اوښ باندې ناست دی او سفیان ثوری ته مخکې را روان دی او چغه وی لار پرېږدوئ زموږ شیخ راغی، لاره پرېږدوئ لوی عالم راغی. علماو به دومره د یو بل قدر او احترام کو، دومره قدر او احترام کو چې د هغه د اوښ پړی په خپله مرۍ کې اچولې ور روانو. هغه عالم چې ډېر زر احادیث مبارکو ته په یادو باندې یادو، هغه د بل عالم د اوښ پړی په مرۍ کې اچولی دی. نو موږ علماو لم د یو بل قدر پکار دی، احترام پکار دی، عزت پکار دی، سپکاوی نه دی پکار چې په نوم عالم دی زما دپاره قابل قدر او قابل احترام دی. الله تبارک وتعالی دې زموږ په زړونو کې د علماو د مینه او محبت کینی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي 3 سیزونه داسې دي چې دا انسان ته د اور د جهنم نه خلاصې ورکوي. یو پاغي کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی فالعدل فی الغضب والرضا، عدل کول، انصاف کول په وخت د غصه کې او په وخت د رضا د راحت کې. کو غصه وي هم د عدل لمن د انصاف لمن نه فریدي، او کو رضا وي نو هم انصاف کوي، انصاف نه فریدي. عدل دا ډیر لوی سیز دی، د ظلم نه ځان ساتل. په بني اسرائیلو کې یو قاضي و، هغه به فیصلې کولې، فیصلې به یې کولې او ډېر نیک سړی و. خو چې کله مړ کېده نو ده یو وصیت وکړو، یاره زه خو مړ کېږم، ما د خلکو په منځ کې ډېرې فیصلې کړي دي، کېدای شي په دې فیصلو کې زه خطا شوی یم، خو زه د الله تبارک وتعالی نه سوال کوم چې الله پس زما د مرګ د خلکو ته وښیه چې په کومه فیصله کې ما ظلم کړی دی، انصاف مې نه دی کړی، د خلکو ته پس زما د مرګ وښیه. نو خلکو ته وی چې کله زه مړ شم نو زما دا جثه به پرېږدوئ، دې ته به ګورئ، کو چېرته په ژوندانه باندې ما ظلم کړی ضرور به الله تاسو ته ښیي، ځکه ما د الله نه سوال کړی دی چې الله پس د مرګ دوی ته وښیه. نو چې کله دا قاضي مړ شو، دا جثه داسې پرته وه، خلکو ورته کتل. څه ټایم تیر شو، دا یو غوږ غایب شو، ختم شو، غوښه مخه ته لاړه. چې لاړه خلک حیران شو، یاره د قاضي صاحب غوږ څه شو، اخو ته لاړ ختم شو. نو الله تبارک وتعالی دله پس د مرګ د خبرو هغه طاقت ورکړو. نو دې قاضي خبره شروع کړه، وی زما دا غوږ الله تبارک وتعالی ځکه غایب کو، ختم کو چې یو ځل ماله 2 فیصله کوونکي راغلي وو. نو ما د هغې یو تن خبره واورېدله، خو چې دې بل تن راته خبره کوله نو ما له هغه داسې څه خبره وکړه چې ما له پرې غوسه راله، غوسه راله. نو ما د هغه خبره ختمه کړه چې ته چپ شه، خپله فیصله مې واوروله. د هغه خبرې ته مې غوږ کېنښودو، د هغه په خبره ما له غوسه راله، نو ما د هغه خبره پوره وانه اورېده، هغه ته مې ته چپ شه او ډایرکټ مې خپله فیصله وکړه. الله تبارک وتعالی راته وفرمایل چې ای قاضي صاحبو، تا فیصله کړې وه، په غضب کې دې کړې وه، په غوسه کې دې کړې وه،
یو تن خبره دی اورېدلې وه د بل تن خبره دی نه اورېدلې ځکه مې له دا یو غوږ ختم دا د دې غوږ سزا ده نو انصاف پکې ظلم نه به ځان ساتي کو رضا وي او کو غصه وي خو د انصاف لمن به نه پرېږدي د اردو یو کتاب دی د هغې نوم دی مکافات عمل په هغې کې هغې مصنف رحمه الله د یو امیر صاحب واقع را نقل کړې ده او هغه واقع په دې ده چې هر زمانه ظلم شوی او د الله تبارک وتعالی ماله د هغې سزا په دنیا کې راکړه په دنیا کې د هغې سزا راکړه هغه امیر صاحب هغه واقع بیانوي وایي زه په ملیشیا کې وم او زمونږ سره یو انډیوال پاتې کېدو خو دا انډیوال به هر ټایم غصه غصه او خفه به هر ټایم به دی خفه غمجن به موږ به چې شابي جمعې ته تلو نو دلته موږ شابي جمعې ته لاړ شوي چې نه ځم در سره نه به تو موږ به ورته ګشت له وځو نو د به ګشت له نه وځم موږ په ده باندې حیران او ډېر کوشش پې کوو خو دی نه برابرېدو څه ورځې داسې وشوې چې دی بلکل کوټه کې پروت او نه راوتو ما د ملګرو نه تپوس وکړو چې هغه پلان کې هغې وي چې هغه چاچا خو په کوټه کې پروت دی ډوبار ته روزي نه ما چې زه ځم خبره اتر ورسره کوم چې څه مسله ده ورته زه ورغلم وی دغه چاچا چې دی ما ته په ژړا شو ما ورته ویل چې خیر دی ولې کور کې څه مسله ده وی چې کور کې څه مسله نشته دی دا تا به زما نه بار بار تپوس کو چې ته هر ټایم غمجن خپه نو ما ته خپل تیر یو عمل را یادېده د هغې د وجې نه به زه په خپه وم ما ورته څه مسله وه ما ته وي چې زمونږ د پلار ډېر زیات جایداد و ډېر مالدار سړی و او زما ځواني وه او مال ډېر او جایداد ډېر او زه ډېر په نشه کې وم ما ځان له په مینه باندې واده م وکړو مور او پلار مې مجبور وکړه ښځه یې راته وکړله چې ښځه یې راته وکړله بیا مې مور او پلار ولګېدل موږ ټول وروڼه یې جدا کړو وروڼو له یې خپله حصه ورکړه خویندو له یې خپله حصه ورکړه هر یو تن ته خپله حصه ورکړه چې ټولو ته خپله حصه میلاو شوله زه مې په دې پلار پسې څه ورځې پس رالم چې یاره دا تا چې کومه حصه ځان ته پرېښې دا ماله راکړه پلار به راته وایي چې تا ته خو ستا حصه میلاو شوې ده او ما چې دا کومه حصه ځان ته پرېښې دا خو ما دې دپاره پرېښې چې په ژوندانه کې پې خپله ګزاره کوم او که مړ شوم نو ما وصیت کړی چې دا به یا مدرسې ته یا جومات ته دا ځای ورکوي دا کومه ځمکه چې ما ځان له پرېښې ده په ژوندانه باندې به زه ځان له خپله خرچه کوم او که مړ شوم نو پس د مرګه به یا مدرسې ته ورکوي یا جومات ته ورکوي او تا د خپله حصه ډېره زیاته میلاو شوې ته نوره څه غواړې دا حصه چې راته وکړه ما په پلار باندې ګزار وکړو او ګزار مې پې وکړو داسې سخت ګزار مې پې وکړو چې د هغه د پوزې نه وینه روانه شوه دا پوزه یې زما په دې سوک ولګېدله او راتاو شو چې راتاو شو په دې کې مې مور راله وروڼه راله خلاص یې کړو مور مې راته وایي چې څه مسله ده ما ورته وایي چې لکه دې په ځمکو باندې څه کوي بوډا شوی دی نو د خپله ځمکه دې ماله راکړي که نه مور چې مې د پلار حالت ته وکتل نو هغې نور څه ونه ویلو وایي چې الله مونږ له خو دې بچی راکړی دی نو دا حالت دی زمونږ الله دله نارینه اولاد ورمکه نارینه اولاد وله مه ورمکه ځکه که دله دې نارینه اولاد ورکړو نو سبا به د ده سره دا کار کوي ده خو د خپل پلار سره داسې وکړو خو الله زمونږ بچی دی مونږ پې خفه کېږو ته ولې داسې اولاد مه ورکوو چې سبا دی د هغه د لاسه په عذاب کېږي ګوره مور او پلار خو هر څومره خو بیا هم خیري په خوله باندې نه راځي هوښیار مور او پلار هماغه چې بچو ته خیري نه کوي د هغې پې دولت ترس کو چې ده خو په خپل پلار باندې ګزار وکړو خو که سبا د ده بچو ضرور به په ده باندې څه کوي ګزار کوي مکافات عمل دی که نه سبا به د ده سره دا کار کوي نو د مور د خولې نه مې دا الفاظ ووتو چې الله نارینه اولاد ورله مه ورکوو چې سبا ته دې په تنګ نه بیا په هر حال خویندې راټولې شوې خویندې وایي چې یاره زمونږ دا عیسه واله خو پلار ته څه مه وایه پلار ته څه مه وایه وایي د خویندو هغه عیسه مې واغستله هغه مې واغسته په هر حال نشه تماشه کې ومه وخت تېرېدو په ښځه باندې مې کینسر مرض ولګېد ځان مې چې په مینه کومه ښځه کړې وه په هغې کینسر ولګېدو وایي به هر حال الله تبارک وتعالی په هغې بیمارۍ کې ما له هغې نه 4 نومه هم راکړې
او ما چې څومره جیداد هغه خرڅوه په هغې لګوه جیداد خرڅوه په هغې باندې لګوه حتی در دې پورې چې هغه بیبي مې وفات شوله د جیداد هم خلاص شومه ښځه م وفات شوله خو نارینه اولاد مې ترې ونه شو الله دې څلور نومونه راکړي بیا مې ځان له دویم واده وکړو الله تبارک وتعالی د هغې نه 3 لورګانې راکړې خو بیا مې نارینه اولاد ونه شو بیا مې بله ښځه د نارینه اولاد دپاره وکړه د هغې بلې ښځې نه الله څلور نومونه راکړئ ګوره 11 لوریانې مې شوې اولنۍ نه څلور شوې د دویمې نه 3 شوې د بلې نه څو شوې څلور شوې 11 لورګانې الله راکړه خو الله تبارک وتعالی زوی رانه کړو وی هغه چې دي هغه دویمه ښځه مې وفات شوله وی نن زه دې وخت ته راورسېدم بوډاتوب حالت ته او زه پرېوتمه د جیداد نه خلاص شومه د ګټې وټې هم نه طاقت نه لرمه خو دومره زما سره څوک نشته دی زما سره اوس دا فکر دی که زه کور ته لاړ شم زه به خورم څه زما نارینه اولاد نشته ورونو رانه لاس اخیستی هر چا رانه لاس اخیستی خو هغه د مور خیره وه چې نن الله تبارک وتعالی زه په نارینه اولاد پسې وړوم کړم ما ته نارینه اولاد نه میلاویږي اوس 3 ودونه مې وکړه خو نارینه اولاد مې نشته دا مې مور ما ته په خپل زړه کې دعا کړې وه چې الله داسې نارینه اولاد ورله مه ورکوه څه چې دی د خپل پلار سره کوي سبا به هغوی د ده سره کوي خو په ما باندې د هغې نه بدتر وخت تېرېږي اوس د بوډاتوبه پورې مې مزدوري وکړله او اوس پرېوتم د مزدورۍ نه یم خو چې کور ته ځمه نو 11 لورګانې مې دي او د الله قدرت ته ګوره چې د هغې 11 لورګانو پسې مې رشته هم نه راځي هغه راته هم په سر ناستې دي نو مکافات عمل د کتاب نوم د هغه دا مطلب دی چې څه دې وکړم درته دغه میلاویږي دغه به درته میلاویږي نو ظلم به نه کوې په مور به هم ظلم نه کوې په پلار به هم ظلم نه کوې په عامو خلکو به هم ظلم نه کوې چې ظلم دې وکړو ګوره د دې بدله برته په دنیا کې میلاویږي تاسو د خپل کلي تاسو به پکې پیژنئ چې ته لوی لوی ظالمان مخکې تېر شوي وي په هر کلي کې داسې نوابان او خانان او ظالمان تېر شوي دي چا چې ظلمونه کړي دي وګورئ اوس په اولاد در په دیکې باندې ګرځي الله یې نوم ختم کړی دی هغه اجره هغه کوټه هغه کور هغه جایداد هر څه ختم شوي دي وګورئ ظالمانو انجام ته نو یو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي فالعدل فی الغضب والرضا انصاف کول دویم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي والقسط فی الفقر والغنا میانروي کول میانروي کول په غریبۍ او په مالدارۍ کې میانروي کول هر کار کې میانروي کول هر کار کې یو شی چې په 1000 روپۍ میلاویږي او بل په 1500 میلاویږي نو ته په منځ کې واخله ما ډېر اوچت اخله او چې طاقت ته کېږي ما ډېر کمزوری اخله میانروي کول کو هغه په کپړو کې ده کو هغه په پیزار کې ده هغه په خوراک کې ده دا نه چې روزانه کور ته چرګان او ګډان راغستی او داسې هم نه چې روزانه دې دال راغستی درمیانه خرچه چلوه چې څومره ستا طاقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شریعت کې بالکل د میان روي حکم دی حدیث مبارک کې راځي ترمذی شریف حدیث مبارک دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تهجد په ټیم کې بار تر وته د صحابه کرامو د کور په خوا تیرېدو نو چې د ابوبکر د کور په خوا تیرېدو رضی الله تعالی عنہ هغه په تهجد باندې ولاړ دی خو تلاوت کوي خو ډېر په کلاره لګیا دی بیا د عمر رضی الله تعالی د کور په خوا تیرېدو عمر رضی الله تلاوت کوي په تهجد کې په چغه لګیا دی چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سحر منځ کو نو ابوبکر رضی الله تعالی عمر رضی الله دواړه وغوښتل وی راشي بیا ابوبکر سر ستا د کور په خوا را روانو په تهجد کې د قرآن وی خو ډېر په کلاره دی وی دا ولې اذا الله پاک پیغمبر ما چې چاته اور وغه اوریدو ما چې چاته اورو زه د الله سره لګیوم الله په کلاره ما اوریدل چې ته ضرورت نه نو ځکه په کلاره لګیوم عمر رضی الله تعالی عنہ ویل عمر په تهجد کې تلاوت کو خو ډېر په چغلی گیاوی دا ولي دا الله پاک پیغمبر شیطان مزغلو زکه تیز لګاو چې شیطان مزغلو نبی رسول الله والسلام ابوبکر رضی الله تعالی عنہ فرمایل ابو بکر आवाज لږ اوچت کا د دین لږ تیز تلاوت کا عمر आवाज لږ کته کا لږ په کلاره تلاوت کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په هر شي کې څه کوله میان روي کول
میان روی کول. نو دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي والقسط فی الفقر والغنا، ففقر په مالدارۍ کې درمیانه ځان ساتل، درمیانه خرچه کول، هر شي کې درمیانه چلیدل. او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وخشیت الله فی السر والعلانیه، د الله تبارک وتعالی نه یرا په پټ او په ښکاره، د الله نه یرا په پټ او په ښکاره. ګوره د حدیث مبارک کې سر پټواله الله مخکې کړی، نبی رسول الله مخکې کړی دی په ښکاره والی باندې. وجه دا ده چې ډیر خلک په ښکاره باندې ګناه نه کوي، خو په پټه باندې ګناه کوي، په پټه باندې ګناه کوي. نو نبی رسول الله فرمایي د الله نه یرا په پټه هم او په ښکاره هم، د الله نه یرا کول دې ته ویلی شي تقوا، خشیت الهي. د الله نه یرا هیڅوک نشته، هیڅوک نشته، هیڅوک دی نه، خو الله تبارک وتعالی دی نه کنه، الله دی اینی. بنی اسرائیل کې یو تنو نو د زنانه سره مینه وه، ډېر زیات پې مینه، نو ده به بار بار د بدکارۍ مطالبه کوله، خو هغې به انکار کوه. بیا هغه زنانه خاوند وفات شو، کونډه شوله. نو چې کونډه شوه سخته پرې راله، د بچو لوږه ترې نه برداشت کېده، نو په ده پسې راله، یاره ماله لږه بچو له خرچه راکړه، پیسې راکړه. نو ده ورته وایي چې څومره پیسې ته غواړې هغه به درله درکړم، خو زما هغه مطالبه به پوره کړي که نه د بدکارۍ. هغه غریبه مجبوره وه، هغې ورته وایي بلکل پوره به یې کړمه، خو دی په داغ کې وویل ړومبې دا دروازې بندې کړه ټولې چې څوک خو ویني نه، نو چې څوک خو ویني نه. نو دا سړی خوشحاله شو، زر زر شروع شو، هره دروازه د باغ بنده کړه. نو چې دې ښځې خواله راغی او د بدکارۍ اراده یې وکړه، نو هغې ورته وایي مونږ ییني که نه، تا دروازې نه دي بندې کړي. هغې ورته وایي مونږ څوک ییني، د باغ ټولې دروازې مې بندې کړې، په باغ کې دننه څوک شته هم نه، نو څوک مونږ ویني؟ وایي نه که نه مونږ لیده شو. هغه ورته وایي نه ښکارو، وایي ښکارو یوه دروازه کولاو ده. وایي کومه وه؟ وایي بره د اسمان دروازه کولاو ده که نه، د اسمان دروازه کولاو ده، مونږ د برې نه ښکارو، اول دا دروازه بنده که بیا چې د څه غواړې هغه وکړه. او د سړي سر خلاص شو، دماغ یې کار وکړو چې یاره مونږ به د خلکو نه ځان پټ کړو، د الله نه به چېرته پټېږو، د الله نه به چېرته پټېږو. هغه پاڅېد او توبه ویسته، وایي د نن نه بعد زما توبه ده، او بچو له مې چې کومې پیسې درکړي دا تا ته هسې پاتې دي، تا ته هسې پاتې دي. د الله نه یره خشیت الهي په پټه هم او په ښکاره باندې هم، دا کمال دی، کمال. الله دې زموږ په زړونو کې داسې یره پیدا کړي چې د الله نه په ښکاره هم یېرېږو، د خلکو په مخ کې او په پټه باندې هم د الله نه څه وکړو، یره وکړو، یره وکړو. الله او بیا نو دا درې اعمال داسې دي چې حدیث مبارک کې منجیات ویلې شوي دي، د اور د جهنم نه خلاصې ورکوونکي اعمال. کم کم؟ یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی انصاف کول په وخت د غوسه کې. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي میان روي کول په مالدارۍ او په غریبۍ کې. او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د الله نه یره په پټه او په ښکاره باندې. دا درې اعمال داسې دي چې دا انسان د اور د جهنم نه څه کوي؟ خلاصوي. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي واما المهلکات، هغه درې ګناهونه داسې دي چې انسان اور د جهنم ته غورځوي، انسان هلاکوي، انسان اور د جهنم ته غورځوي. کم کم؟ یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي فهوا متبع، د خواهشاتو تابعداري کول، چې زړه دې څه غواړي هغه کوي، دا نه ګوري چې آیا په شریعت کې د دې کار د کولو نه منع شته او که منع نشته. د خواهشاتو تابعداري کول چې د خواهش درته څه وویل هغه کوي، حلال او حرام یې نه ګوري. دا داسې ګناه دی چې انسان اور د جهنم ته غورځوي. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي والشح مطواع، بخل او حرص، دا داسې ګناه دی چې انسان هلاکوي، بخل او حرص. حدیث مبارک کې راځي وایي دا شیطان په بخیل سړي باندې ډېر کوشش نه کوي،
شیطان په بخیل سړي ډېر کوشش نه کوي وایي مړه دله دا بخل پوره دی دا بخل یې هسې ور د جهنم ته ولي ماله پې دومره کوشش ته ضرورت نشته نو بخل بخیل سړی چې دی دا د الله نم لري دی دا د خلکو نم لري دی او دا د جنت نم لري دی د جنت نم لري د الله نم لري او د خلکو بخیل سړی څه خوښ شي نو د خلکو نم څه شی دی لري دی او حرس د ګناهونو جرړه چې ده هغه حرس دی حرس چې دې راواغست که نه نو بس بیا دې حلال او حرامه نه ګوري حریص سړی دی ډېر ګناه کوي دی بیا حلال نه ګوري حرام نه ګوري خو دی مال جمع کوي او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي په اخره زمانه کې به خلق مال جمع کوي دې ته به نه ګوري چې دا حلاله ده او که حرامه ده صرف مقصد دی مال جمع کول او دریم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي و اعجاب المرء بنفسه انسان په خپل ځان باندې تکبر کول و اعجاب المرء بنفسه خپل رای اوچت ګڼل خود پسندی کول تکبر کول ځان اوچت ګڼل بل ته کمزوري کتل دا داسې ګناه ده چې انسان اور د جهنم ته ورځي نو څو خبرې مې درته وکړې شپږ دا درې پکې کول پکار دی او د دریو نظام ساتل پکار دی درې کم یو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي عدل کول کو غصه وي او کو غصه نه کو غصه او کو غصه نه خو انصاف کول دا پکار دی دویم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي میان روي کول کو غریبی دا او کو مالداری دا مستی بنه که میان روي بکای او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د الله نه یرا کو ښکاروي او کو پټوي کو یوازې هم د الله نه یرا کوا او کو د خلکو په مخ کې د الله نه څه شي یرا نو دا درې اعمال پکار دي دا درې اعمال دي چې انسان اور د جهنم نه خلاصوي منجیات ورته حدیث مبارک ته ویل شوی دی او درې ګناهونه داسې چې انسان اور د جهنم ته ورځوي نو د دې درې ګناهونو نه ځان ساتل پکار دي کم یو د خواهش تابعداري کول یعنی زړه چې د څه غواړي هغه کوي دې ته نه ګوري چې دا حلاله ده او که حرامه ده د خواهش د تابعدارۍ نه ځان ساتل پکار دي د حلال او د حرامو تمیز پکار دی دویم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي بخل او حرس دا داسې ګناه دی چې انسان اور د جهنم ته ورځوي بخل به نه کوي د خپل وس مناسب به خرچه کوي په غریبانانو باندې په یتیمانو باندې په مسکینانو باندې په خپل کور والو باندې د خپل وس مناسب څه به کوي خرچه به کوي بخل به نه کوي او حرس د حرس نه به ځان ساتي څه چې الله درکړي په دې باندې صبر کوه او بل چاله چې الله څه ورکړي دي په هغې باندې خوشحاله اوسه او دا زما د رب د تقدیر فیصلې دي دله چې الله څه ورکړي دي دا مال الله ورکړي مال چې څه راکړي دا مال الله راکړي حرس به نه کوي او درم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي و اعجاب المرء بنفسه تکبر کول خپل رای د هر چا د رای نه اوچت ساتل ځان د هر چا نه اوچت ساتل د هر خپل خبره ته بس صحیح ویل او د بل هغې ته څه ویلو غلطه ویل دا داسې درې ګناهونه دي چې دا انسان اور د جهنم ته څه کوي ورځي نو د دې درې ګناهونو دي الله تبارک وتعالی موږ ته حفاظت را نصیب کړي داسې ښایسته بیانات اورېدلو دپاره زموږ د یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د غنټې د نشان سره کلیک کړئ چې تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ. والسلام ډېره مننه.